بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین ویکی مجلس سے ویس حالات شپیری دی سیزن مطابق د قربانی مسئله هدو خود حجاج دی پورا ها خالق چاغا حجی نه کوي میجو باقاعده په قربانی رغیږي ها د یاتا علاقائی مسایل ها ځکه ویس وخت قربانی دی واجون ملګری بیا درې نو حجون قربانی کی نوې کی یواو کی قربانی کدویو کی حجونه مختلف حجونه سره مختلف احکام تړلي دي په دې مسله مفتي سید نور صاحب تحقیق کړی دی هغه مواد جمع کړی دی هغه تاسو نه سره وروي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب شش پیریزه دي، الله پاک ته ټول مسلمانانو ته د خیر د عافیت سره ور نصیب کړي. مفتی صاحب اول خو سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې د حج چې کوم ټریننګ ورکوي په ویشو د ان شاء الله تر بیا حد پورا د ارویدلی وي چې حج درې قسمه دی. زه خلینا مینا ورته وخله تمتع، قران، افراد. په تمتع شي حجون خلی اول عمره وکي بیا غیدونه حج ته احرام وتړي. په قران شي د غیدونه دوا سره د عمره هم د حج احرام وتړي. او په افراد شي به خلی داس وی چې د حج احرام وتړي. نو د سمین په خدمت شي اول دا درخواست دی چې د په حجونه باندې کیمه قرباني سي دا په اول دوا قسمه کې دو په اخیری قسم شي او قرباني شته نه. او یو دا خبره دو چې د حج قرباني دا غوښه دونته دی او اله ته د ستې د قرباني دا دونته حکم دی. دا د حج قرباني خو په دا دوا قسمه د حج شي په انسان باندې په مسلمان باندې د شکرانه دی واجبنا واجب ده. او داغه او الولوی هولاتا او د ستړي د ولا قرباني په مالدار سړي باندې چې د مسافر نه وي مقیم وي ا د مالداري د واجبنا په واجب ده او ا کچیر شالو لاولا ویس دا مسله وقتن یوسول دی چې حاجی او یا قرباني کوي کدوی قرباني کوي. اصل شی کچیره حجونه د تمتع د قران د غدوی کی قسمه حج نیت کړای او احرام یې کړای وو. بیا په دې باندې خو په هر حال د حج ولا قرباني شته دی. پوتې شوله دا چې په دې باندې د ستړي د قرباني شته دی کنيشته دی. نو دا وقتن حجون پښتنه حکوي او دې ته دا پیش کیږي هم چې کوم کسون داسې وي چې اندی دوینه زوړی لور شي د مکه ته لور شي د مکینه بعد مدینه ته لور شي عمره زیارت وکي پانا بعد د حج ته مکه ته روشي. کچیرې په وتم تاریخ نه مخشي چې کله د مینا ته عرفات ته ووزي 15 سریزه د مدینې نه چې د رغوت شول په مکه کې د پیراش ولې نو د دې د لمینځ څلور رکعاته شو د مسافرتیونه د ووتل. دا کسونو د حج قرباني غوښه کوي د وطن قرباني د ستړي د قرباني او دا غوښه کوي ځکه چې دا شرعن مقیم دي او په مقیم باندې د ستړي د قرباني جون تشتا دی. او کچيره د دې 15 سریزه نه پیرا کېدلی په دا مقیم دی نه وو په دا مانشه دی سفر د سفر مناته عرفات او 15 سریزه نه پیرا کېدلی. بیا په د باندې د حج قرباني شته دی د ستړي د قرباني نشته. او دا غانګي مفتی صاحب کچيره د اندي جوینه یو سړی ولې لوټ شو چې دای مدینه ته نشو لوټ دی په مکه کې وو خو مینا او عرفات په وتل نه مخشه د 15 سریزه په مکه کې پیراش وي. نو دا سړی هم مقیم شو یو خو یلمین څلور رکعاته شو او بل په د باندې د ستړي د قرباني هرولله د حج ولا قرباني هرولله دا کسونو دوی قرباني کوي. او کچیره د په داس موسم شروع شو چې د پریزه د چکیمه وتام تاریخ دی په دانا مخشه په مکاک شه د 15 سریزه نرتلې په دانا کامرتلې بیا دای په دغه شه مناتا عرفات ته نو د حج پریزه شه دای مسافر دی یو خل مینز دواره کته دی او بل په د باندې د ستړي د قرباني نشته صرف د حج قرباني دو.
نو الله دا وکړي چې سامعین ته په ذهن په خلاص شوی وي. جزاکم الله خیره.